شین اسمان تندر شورته هغه راغورځېد دا اطلاع راغله چې دھماکه وشوله او معاذ خان پکې شهید شو. پندره 20 ورځې مخکې دی کور ته راغی. د هغې اصلي وجه دا ولاول چې د سبا یعنې سبا د منګل ورځ وه، د ده د خور واده وه. چې هلته والد صاحب ځان له بلکل په کمره کې بند پروت دی، د چا سره خبرې اترې او د هغې قابل نه دی. بل له ټول نه پکې د هغه خبره دا ده چې دی د څلورو خویندو یو ورور وه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. نن زه په ضلع سوات په کابل کې په هغه غمزپلې کورنۍ کې موجود یم چې هغه ډیر ښکلی نوجوان، تاسو زما د موبایل په سکرین باندې د هغه د ښکلې چهره، د مزیدار مخ، دا ما سره د متاثره خلک او په دې حجره کې د شاته د خلک تاسو ته ښکاري. یقینا دا خلک دیو ته په خوشحالۍ په دغه کې راغلي وو. هغه خوشحالي د بده مرګه هغه ترهاګرو چې دی هغه په غم کې بدله کړه. ډاکټر معاذ لکه اوبو نه راوړې یا څه داسې نه و چې لکه تر اړخو دا له ترهاګرۍ ښکار شو. د دوی فیملي سره به خبرې کوو چې معاذ دغه ځای له سره تللی و، کله راغلی و د بار ملک نه، هغه باندې لکونه روپۍ لګېدلې وې، هغه ژوند جوړ کړی وه. ډېره مهرباني، موږ تاسو سره خپل تعزیت هم کوو، تاسو سره خپل غم هم شریکوو. یقینا دا یو ډېره غټه سانحه ده د کابل. څه وایې اول د دې واقعه باره کې، معاذ هلته څنګه لاړو او داسې ترهاګرۍ ښکار شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معاذ زما ورغلی زه یې تره یم. اصل کې دی په رومانیا کې د سبق وی سکالرشپ باندې تللی و، ډي ایم یې کړی و او د هغې نه وروسته ده بیا ماسټر کوه. نو دا ځای کې ده ته چټي میلاو شوه په دې جولای کې 15-20 ورځې مخکې دی کور ته راغی. د هغې اصلي وجه دا ولاول چې د سبا یعنې سبا د منګل ورځ وه، د ده د خور واده وه. نو دوی دا دغه جوړ کړی چې راشه چټي به په داسې ټایم کې زما ته میلاو شي چې زه لاړ شم چې د خور دا واده هم زما د مخې وشي او چټي به هم تېره کړم. بل دا چې پلار سره یې 4-5 کاله د پلار سره ملاقات نه وشي، نو دغه هم یو ښه ترتیب جوړ شو چې پلار سره به ملاقات هم وشي. 15 کاله مطلب پس پلار سره ملاقات وشو؟ 15 کاله پس د پلار سره ملاقات وشو. بل له ټول نه پکې دغه خبره دا ده چې دی د څلورو خویندو یو ورور وه او غټ امیدونه د مور پلار او غټې خرچې پې کېږي، غټ تاوان پې کېږي چې یاره بچی به مې پیدا شو، بچی به مې لوی شي، بچي نه به دا جوړوم دا به جوړوم. کاکا دا ووایې چې دا معاذ هغه دماکي ځای له څه شي له تللی او هلته یې څه کوله، څنګه لکه دماکي ښکار شو؟ د اصلي خو دا میلمانه ذکر رالو. زموږ د دې ځای خو ما تاسو ته وایي چې دا روایت دی یا رواج دی چې د واده د هلک د کوره دل حاجي کوي، د هغه د کوره دې کور ته جوړه راځي. نه هغه د سره هغه کوم مرد عورت او ښځې سړي چې راغلي وو 10-15 تنه هر څو تنه چې وو، زموږ دا خلک راغونډ شوي وو د خوشحالۍ موقع یې کړو. د لور واده هم چې په خیر خیره سره رخصت شي خوشحالي کړو، د زوی واده هم خوشحالي. نو زموږ دا خلک ټول دغه له راغونډ شوي وو. په دې کې معاذ ووتو چې یاره راشه زه له ماښام نه د ډوډۍ پروګرام وکړم. اچھا دی تللی دی، نو مختلف سامان به یې راغستی او په اخره کې دی کباب له ورغلی دی. د کبابو کړهي له اوس دا نه شم ووایي چې دی کباب کړهي ته رسېدلی دی او کنده په دغه ځای کې په ده باندې په دغه د عامه دماکه شوې ده چې دی پکې شهید شوی دی. ما ته دا ووایي چې معاذ خو به تاسو سره ډېر وخت پس راغلی او رومانیا نه په موبایل باندې به تاسو زیات راغلي به د ښکاره خو روغ جوړ تړی او ټیک ټاک تړی او د بل په اوږو راغو. کور څه صورت حال دی؟ مورکۍ، والد صاحب، خویندو، د رشتې دارانو؟ بلکل جی د کور بس دغه صورت حال دی چې هلته والد صاحب ځان له بلکل په کمره کې بند پروت دی، د چا سره خبرې اترې او د هغې قابل نه دی او مور او خوریانې ټول داسې دي چې په بد حال باندې دي او بلکل د خبرې کولو قابل نه دي. او ځکه چې دا بلکل لکه یو فرست ټایم او ډېر عجیبه غوندې کې واقعه زموږ په فیملي کې راغله، نو دې ته مونږ لکه منټلي تیار نه وو. د سوات حالات خو ماشاءالله د ګذشته د یو څو کالونو زه په خپل هم سوات ته خوازاخیلې ته بشام ته دې ځایونو ته ځم او ماښام کې یو ډېر ښکلی چهل پهل وي. د بده مرګه همدا مونږ پښتانه راځو، مونږ د داسې اندېښناکو واقعاتو د افسوسناک کسانو هم مونږ ښکار کېږو. څه وایې زمونږ د حکومتي چارواکو نه څه مطالبات لرئ؟ نو بلکل زمونږ خو اول مطالبه دا ده چې هر یو دی که زه یم که تاسو یې که ټول دی، اولنۍ زمونږ مطالبه د امن ده چې هغه که څوک په کور کې دي که کور نه بهر دي. حالانکې دی زما د والد صاحب تاسو ته ووایي چې دی په دغې احتجاج کې دی شریک نه و،
د دې میلمنو دپاره د روټۍ بندوبست کوو، خو حالان کې دی په دغې کې شهید شو په دغې دماکه کې. نو زمونږ اولنۍ مطالبه خو دغه ده چې مونږ ته امن پکار دی، هغه که په هر ځای کې، حالان کې دی د بهر نه راغلی و، په دې سوچ او په دې دغه نه و راغلی، خپله سټډي کوله او ما سټډي کوو، خو بس په دغې ثانیه کې دی شهید شو. او دا راته ووایې چې مطلب چې کوم سبا له د منګل په ورځ زموږ د خوراکۍ واده و، د ماز خور وه، څومره تیارېنې هغې دپاره شوې. ظاهره خبره ده دیګونو میګونو والا ته به خپل خپلوان به راغلي وو هغه واده ته، هغه دغه را سره شیر کوي چې دا زموږ دا خلک وویني. زه وایم هغه خلک دې وویني، هغه چې کوم دا کارونه کوي یا دا کوم دا واقعیات کوي، ظاهره خبره هم زموږ د دې معاشري څه دي زړه به لري په سینه کې، که ډېر معنی ژبه بدلوي، خو لکه په انسانیت خو پوهېږي، په انسانیت خو موږ هېڅ لکه سودا نشو کولی چې زه د چا مرګ واخلم یا خون واخلم. هغه دغه را سره بیان کوي، هغه رویداد را سره سب تیارې نه شوې هغه واده ته. ورجې بیګا داسې لکه هغه داسې به وایو چې قیامت صغیره وه، ځکه چې خلک راغلی وو د واده په نیت باندې. په دې د چا په وخت مو ګمان کې هم دا نه وه چې ماز خان به شهید کېږي، او ناڅاپه دا د هغه شین اسمان تندر چې ورته وایي هغه راوغورځېدو، دا اطلاع راغله چې دماکه وشوله او ماز خان پکې شهید شو. حالانکې ټول خاندان کوم فیملي چې هغه راغونډه شوي وه چې سبا به که خیرې د ماز خان د خور واده وي، او دا به موږ په دعاګانو سره په خیر عافیت سره به ګذر کوو، خو هغه د الله نه منظوره نه وه، په هغې کې ماز خان لاړ شهید شو. قدرمنو پښتنو، دا د سوات دا سیمه چې دا یقینا چې دلته هغه کوم هغه احتجاج نه و، زه وایم یو غونډه وه، هغه غونډه کې یو اواز دا کېدو چې مونږ امن غواړو. د بده مرګه هغه امن دپاره چې کوم هغه اواز راوچتولو دپاره کوم کوششونه شوي وو، هغه اواز د بندولو دپاره شوی، او هغه اواز دپاره چې دا کومه کورنۍ ښکار شوې ده، یقینا دا په رومانیا کې و، هلته نه هغه یو ډګري اخیسته ډاکټري والا، د هغې نه پس هغه به په ماسټر باندې په دې سپتمبر کې به واپس هغه دا ډګري د حاصلولو دپاره نور کوششونه کول. ژوند دا لارې به یې خپلې د اقام قبیلې خویندو درونو د هغې ژوند د پاللو دپاره به د بده مرګه لکه داسې خلک چې مونږ کله د دې پښتو په معاشره کې د داسې بدو پیښو ښکار شو، اخر لکه مونږ به چېرته ځو، یقینا زمونږ د قانون چارواکو د هغې هم یو ذمهواري جوړېږي چې زمونږ دلته کوم چیک پوسټ یا کوم ځایونه جوړي، داسې واقعیات مونږ د افغانستان چې هغه کوم خلک لکه هغه هم زمونږ ورونه دي دلته نه روان دي په ګڼ شمېر دغه کې، خو د بده مرګه زمونږ پښتون ورور هغه ځای کې بار بار متاثره کېږي. الله تعالی دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي، زمونږ د خدای هغه امن هغه کوششونه الله تعالی واپس هغه بحال کړي چې زمونږ داسې لکه د خوشحالۍ پیښې وي او دې کې داسې غمناک واقعیت راځي، مونږ به د الله تعالی نه هم هغه دعا کوو چې الله دې امن راوړي. ډېره مهرباني. قدرمنو پښتنو، دا د هغه ډاکټر معاذ یو ډېر ښکلی ملګری چې په دې جنګ ګاونډ کې په دې علاقه کې دوی سره وړوکی رالوی شوی و، هغه ځان یو مقام ته رسولو دپاره یو کوشش کړی. د بده مرګه د کابل په سوات کې چې کومه بمي چاودنه شوې ده، ځانمرګي برید شوی ده، هغې کې ښکار شوی دی. دا ملګری د سره به د ماز په باره کې خبرې کوو. څومره وخت نه ماز پېژنئ؟ دا خو زمونږ یوه محله ده، موږ خو د وړوکوالي نه دې پېژنو، او محله هم زمونږ یوه ده، خو د ډېر وخت نه، خو دی بیا د خپل ښه مستقبل لپاره چې کوم دی نو رومانیا ته لاړو، او دا نه مطلب دا 5 یې تېر کړل، نو د هغې نه وروسته دی راغی بیا کور ته. نو د بده مرغه خو بیا تاسو ته پته ده زموږ ملک خو په داسې سټیج باندې دی چې لکه زمونږ په دې کورنۍ پکې ورانېږي، ښکلي ښکلي ځوانان پکې ځي. بالکل دغه خبره ده جي. او نن چې په کابل باندې کوم قیامت او هغه دی نو لکه دا د بیانولو نه دی. تاسو تللي وي موقع له څه مو لیده هلته لکه تاسو؟ زه په خپله ځو چې ماسپښین ټایم مو زه هلته کې وم، نو د اخرنۍ دغه چې و نو چې زه بیا راتلم نو دی په خپله ما له مخې لا هم راغی، دا ډنډې چې مته وایي دې دوکانونو سره. نو بیا چې زه خو ترې کور ته رالم، چې څنګه کور ته راورسېدم او د چوک ته ورسېدم، نو دغه بیا حدیثه پکې په منځ کې ده. ماز به څه دلته چې خپلو ملګرو سره اکثره به یو ځای شو دغه شو، اکثر خلک وړوکي وي راځوانېږي، اوس چونکې داسې حالت راغلی و چې لکه ډېر وخت یې تېر کړو، لګونو روپۍ به هلته لګېدلې وې، څه یې ځان نه جوړول داسې هغه لکه؟ نو بس هغه خو د خپل ښه مستقبل لپاره کوم MBBS دغه چې هغه چایس کړی، نو د ډاکټرۍ د دې قوم خدمت لپاره. او د ماز د مرګ نه څنګه خبر شوې؟ زموږ د کتونکو سره دا شیر کوي چې لکه خو دلته بازار ته تللی او سودا دپاره تللی و، او هلته خلکو اواز هم د خلکو د امن دپاره غوښت و، هغه څه کې چې دی لکه یو داسې ځای کې ښکار شو د چا سوچ په ګمان کې هم نه راځي چې دومره آباد ځای دومره دغه ځای، او دلته موږ د بمونو چاودنو ښکار کېږو.
نو بس د دې به څه ووایو جي د امن خو هغه پخپله د سودا لپاره دغه شی او څومره چې د امن دپاره څوک اواز پورته کوي دغه کوي نو په دې ملک کې خو د هغه بیا څه دغه نشته دی. یقینا قدرمنو پښتنو ورونو دا رور تاسو واورېدو دا هغه هغه مکان دی چې لکه د چا په سوچ ګمان کې به هم نه راځي چې لکه معاذ یو څو ورځې مخکې د بار ملک نه راغلی او د خپلې خوراکۍ واده دپاره راغلی او والد سره د 15 کاله پس د ملاقات دپاره راغلی خو د بده مرګه چې دا کومه ځانمرګي برید شوی دی دا د څلورو خویندو رور د داسې بمي چاودنې ښکار شوی یقینا داسې نورې خاندانونه هم دي نورې فیملینې هم دي هغه هم متاثرې موږ به کوشش کوو په سوات کابل کې موجود یو تاسو سره به د هغې غم شریکو د امن دپاره چې دا کوم اوازونه پورته کېږي هغه به تاسو سره شیر کوو. قدرمنو زما چینل که تاسو ته په دې کې ښه الفاظ ښکاري ښه تاسو مانه نوره هم څه مشوره راکولی شي زما چینل هم سبسکرایب کړئ او زه به کوشش کوم چې تاسو لپاره د پښتنو چې زموږ کومې سیمې دي چې دا کومې آبادو لپاره موږ کوشش کوو او د بده مرګه داسې خلک چې هغه راپاڅي او د دې د ختمولو لپاره کوشش کوي داسې ښکلي ځوانان ختموي موږ به همیشه هم د دې لپاره ودرېږو موږ سره یو ځای اوسئ ډېره مهرباني.